هر کال د خیبر پښتونخوا پولیس د پولیس شهدا ورځ عقیدت او احترام سره کوي ولې چې د دغو ځوانانو د خپل وطن لپاره هر وخت خپلې قربانۍ ورکړي. د دغو قربانو له وجې پاکستان هر محاذ کې دښمن ته ماتې ورکړي. د شهدا ورځ مناسبت سره کورمې ضلع کې هم د شهدا ورځ مناو کړې شوه او د هغوی درجات بلندۍ لپاره قرآن خواني او دعا هم وشوه. د کورمې ډسټریکټ پولیس افسر ملک حبیب خان وویل چې کوروم پولیس هم د خپل وطن دفاع او حفاظت لپاره قربانۍ ورکړي. 4 اگست حواله سره زه تاسو له د بیکګراوند وایم. 4 اگست زموږ د پولیس موست سینیر افسر آی جی اف سی صفت غیور صاحب شهادت روز ده. نو چې کله د هغې شهادت وشو نو هغه نه پس بیا 4 اگست چې دی کے پی پولیس یوم شهدا حواله سره هر کال مناوي. زموږ د کورمې د شهداو تعداد تقریبا 68 دی او د 68 کم شهدا چې دي نو د دوی پولیس ویلفیر په حساب سره چې دی هغه موږ بالکل مکمل لوک آفټر دی. د دوی بچي چې دی هغه موږ انډکټ کوو ایز ASIs اینڈ اکارډنګ ټو دیر دغه کوالیفیکیشن. اوورال زموږ کې پی کې د شهداو تعداد چې دی دا تقریبا 2000 پلس دی. کورمې حوالې سره به زه دا ووایم چې حالات ډېر ښه روان دي. کورم پولیس چې دی ډېر ښه ریسپانس کوي لګیا دی او د عوامو تعاون سره انشاءالله دا امن چې دی دا به ډېر پای او دا به انشاءالله قایم و دایم وي. د پولیس شهدا ورځ په مکه د خیال حسین شهید بچو وویل چې موږ به هم د پلار په شان خپل وطن لپاره خدمت کوو. یاد دی چې خیال حسین کال 2024 د نوامبر 16 نیټې شهید شوی و. ساکیا بوسیام خیال حسین زبایم شهید آقا تڅنګې د اغنی قربانی ورکا الله شبي میا ورکو ځان به قربانو د قرمینه خپل وطن د پاره به خدمت کوو. د پولیس شهدا ورځ په مکه د ضلعي انتظامي الله چارواکو نه علاوه د علاقې خلکو هم ګډون کړی و. د کورمې پولیس یادګاري شهدا باندې سلامي وشوه او هغوی ته د ګلونو ګلدستې هم وړاندې کړې شوې. دین علاوه د ملک سلامتۍ او حفاظت لپاره دعا هم وشوه.